نو بال دا فند خو موږ ته انیشیټیو راغسته شوی ډي سی صاحب ډایرکشن چې د علاقې کې ډېره بدنامي ده نو موږ د امن حوالې سره اورکزۍ پیس هارمني یو ایونټ ارینج کو چې هغې کې موږ سره تقریبا د دواړه طرفه نه یو 15 ټیمونو حصه واخیسته چې هغه کې موږ سره 7 ټیمونه د اهل تشي وو 8 ټیمونه د اهل سنت برادرانو. نن تاسو ولیدو چې هغې کې د سلیمان خیل او د سام ټایګر فیروز خیل منځه فاینل وشو او پرس خیل ټیم هغه د امن کرکټ ټورنمنټ وګټلو. دی هغه کې خو موږ ته اکاونټ 4 کې چې کوم ډي سی څه ډایرکشن وکړي فند حوالې سره تاسو تاسو وکړو چې دی هغه ته کرکټ هغه ته څومره محسوس فند و چې کوم د کلډیانو ته مو کټس ویر کړ ټرافیز مو ویر کړ انعامونه مو ورکړه او دین علاوه چې موږ د نور منیجمنت و یا ارګنایز کمیټي وا یا د کوم څه پرېږدي موږ دغه کوم ایونټ وچلولو هغه کې بیټ بال او څه انټري وغیره دا پکې نه وه. دا خالص د ډسټرکټ ایډمنسټریشن او سپورټس ډپارټمنټ او زموږ کوم د لاین انفورسمنٹ ډپارټمنټ دي هغوی پکې ډېر تعاون و چې هغوی وی چې د علاقې کې ډېر بدنامي دی لکه څنګه تاسو ولیده چې اوپننګ ته زموږ کمشنر صاحب راغو او بیا کلوزنګ ته زموږ ګیسټ کوم دی هغه کمانډینټ صاحب هغه څلور میلمانه او ډي سی صاحب دغه راغلل. ان شاء الله څنګه دغه د امن ولا ټورنمنټ اختتام پذیر شو ان شاء الله نیکسټ به هم اورکزیو کې موږ دغه شی د سپورټس لپاره یا د پیس لپاره د امن لپاره ټول هلي ځلي ان شاء الله هغه مو مخکې هم کوو. ټول نوال مو ډسټرکټ سپورټس افیسر کوم دی دغه ټول انتظامیه شکرګزار یم چې موږ ته دوره ښه کار وکړه او بل ورپسې دا چې کوم یو ماحول یې جوړ کړو پرامن ماحول و فرقواریت نه کوم هټ کړو ټول ته ښه یو اپورچونټي میلاو شو ټول رکزو ته کوم پرامن ماحول یې جوړ کړو موږ ټولو دا رکزو ته دا پیغام دی بلکې قبایل لوکو ته ټولو ته دا پیغام دی چې اندازې میل جوړ کر زندگی تیرول زده کو اور پسې خبره ده چې یو پرامن ماحول و ډیره شکریا مو د انتظامیه ده کو سپورټس افیسر ډیره شکریا ده کوو چې دوه خپل ټورنمنټ یې ارینج کړی و او ډیر به زبردستي طریقې سره وشول او شکر الحمدلله الله ډیر شکر دی موږ د فینل وګټل او ماشاءالله یې ښه ګیم وشو.